د جناب رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرام خپل شاګردونو باره کې فرمایي یہ چې کچره تو سے د اوحد غرام رسونا خرچ کړي صحابه کرام دا چې یو موټا جو دا خرچ کی تو سے د سونی خرچ کړي د صرف یو موټا جو خرچ کی د اجرونه چې دي توس نه زیات دي دا اجرونه دا ویلې زیات دي ویلې دا زکا چې هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دو د دې لسونو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د دې لسونو ټچ شوی د دې سترګو د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیارت نصیب کړه دا دغه صحابه کرام دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحبت کې نوست دي دا د خپل استوس په صحبت کې نوست دي دی وجنه د یو موټا جوار او د موت د اوحد غرام رسونی دا خرج کون دا نه برابرېږي او د دغو خلکو د موږ اجرونه د دغو خلکو اجرونو ته نه رسېدي موږ ویلې فضیلت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ځون د پر کوم صفت خوښ کړه څه شی خوښ کړه انما بعثت معلما چې به زه الله پاک محفوظ کړه یا عالم یو استوز نبی علیه الصلاۃ والسلام اباهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یرحم دے چا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزنا ورور هم دے چا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشر هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چا خوان هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چا ابا هم دا ټول صفات خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام زون د پر خپل صفت دا چې خوشي چې انما بعثت معلما چې زه خو الله پاک محفوظ کړه یو عالم یو استوز نو علم ډېر لوړ فضیلت تا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا نه لوړال صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت کې پروتو بیا د صحابه کرامو په صحبت کې خلق روغلال بیا تلل موت دوی پر دا دین دا سر ولدا خبره مې دا کولا چې علم دا صرف د نقوشو نما نه ده چې تو حروف یاد کړل علم دا صرف د حروفو زبانی حفظ کول نه دي چې تو ته کتابونه یاد کړل چې وای بس اوس ته عالم شولې سرا سرا صحبت روغله ده چې څنګه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا د خپل استوز په صحبت کې نوستو دا غرانګ د دې پر د مدارسو دا نظام دا چې وای شاګرد برچی دا بو استوز تکشینی شاگرد برچی دا بو شیخ تکشینی شاگرد برچی دا بو یو کتاب د پر استوس تکشینی او حافظ برچی دا بو د قریب صحبت کې کشینی قریب برچی دا بو د بل خپل مشر د تجوید مشر استوس د دې په صحبت کې بوکشینی بیا بو دا تجوید زکی بیا بو دا حفظ استکی او بیا بو دا یو طالب برچی شیخ الحدیث په خو کې بوکشینی بیا بو د حدیث او علم زدکی